قابل احترام معزز مهمانان عظام او زما د اسلام قدرمنو عزتمنو مسلمانانو ورونو ستاسو دړوان دی د قرآن عظیم الشان یو صورت مبارکه ما تلاوت کو اللہ ذوالجلال ما غندی گناہگار تا کم فهم کم علم تا لگ وقت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اوریدو او بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کی عزتمندو الله رب العزت په دغه صورت مبارک کې ډېر مختصر الفاظ سره د انسان د کامیابی او د ناکامۍ ذکر کړی دی الله فرمایي زما دې په زمانه قسم وي یا د مازیګر وخت مراد دی زما دې په وخت د مازیګر قسم وي دې ته یمین د استشهاد ویل کېږي دا علما ناست دی پوهېږي الله ذوالجلال سوګند ته ضرورت نه دا سوګند چې قرآن عظیم الشان کې چرته هم راغلی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد الله وی زما لا اقسم قسم نکم مطلب دا لا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم ضرورت قسم ته نشته والله وی زبیام سوګند کوم نو دغه شانتی والضحى راغلی دی واللیل اذا سجا راغلی دی او داسې قرآن عظیم الشان کې مختلفو ځایونو کې دا یمین او دا قسم راغلی دی دا یمین د استشهاد دی الله ذوالجلال دې ځای کې په زمان او الله رب العزت چې کم سوګند کم قسم کوي نو پایې کې الله رب العزت د قوانینو د قواعدو پابند نه دی انسان که سوګند کوي قسم کوي نو عبد الله په ذات باندې کوي په بل څه باندې قسم نشي کولی انسان په بل څه باندې قسم نشي کولی د الله نه علاوه په بل څه باندې سوګند کوي دا یو قسم ته د شرک غوندې علامه ده او الله رب العزت د دې پابند نه دی الله خالق د کلو اشیاء د په خپلو مخلوقاتو باندې سوګند چې کوي دا د استشهاد دپاره کوي چې دا شاهدان دي دا ګواه دي نو الله ذوالجلال فرمایي په زمانه مې د قسم وي او زمانه ځکه یاد کړه چې الله رب العزت د زمانې نه الله رب العزت ته بس زمانه خو الله ذوالجلال پیدا کړې ده دا دور چې دی دا څه چې دي دا نوره سپوږمۍ چې خیږي او پناه کېږي ورځ او شپه راځي دا ټول د الله ذوالجلال کار دی یو د الله رب العزت کار دی نو د زمانې نسبت الله رب العزت ته هم کېږي نبی علیه السلام فرمایي لا تسبوا الدهر تاسو زمانې ته کنځلې مه کوئ فإن الله هو الدهر او کما قال الله ذوالجلال زمانه ده یعنی دا زمانه کې چې دا خو الله کوي دا زمانه چې څه کېږي دا خو د الله ذوالجلال لپاره دلایل د وحدانیت دي دا په دې باندې د الله پیژنګلو کېږي دا دومره نظام چې چلیږي د اسمان او ځمکه چې داسې چلیږي او په دې کې داسې نظام چلیږي دا ټول د یو الله ذوالجلال کار دی نو څوک چې زمانې ته قسم کوي نبی علیه السلام ته منع کړې ده زمانې ته قسم مه کوئ زمانې ته کنځل مه کوئ زمانه خو الله ده الله ذوالجلال هغه چې کوم دی نو بس د زمانې دا نظام چلی نو الله ذوالجلال فرمایي سوګند دی په زمانه یا سوګند په وخت د مازیګر باندې د مازیګر وخت په ټولو وختونو کې یو اوچت وخت دی یو قیمتي وخت دی د بزرګانو عابدانو دپاره د عبادت وخت دی د مراقبې وخت دی او دغه شانتې دا د خلکو دپاره هم د یو سختې مشغلتیا وخت هم دی اکثر په دې وخت کې بعضې خلک چې دنیا په کار کې اخته نو د مازیګر مستن هم پاتې کېږي ځکه الله تعالی قرآن کې بل ځای فرمایلی دي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی تاسو حفاظت د ټولو منځونو وکئ خو خاص کر ګوره د مازیګر د مونځ ډېر زیات اهتمام وکئ
نو دا نور مزونه خو هم د الله مزونه دي، الله فرض کړي دي. د مازدیګر دا بیا ځکه ذکر کړه چې د مازدیګر وخت دا ډېر د مصروفیاتو دی او څوک په دې کې په کار اخته وي نو مازدیګر ته پاتې شي، مونځ ته پاتې شي. څوک کې په دې کې به داسې وي چې هغه یې څه په لبو مبو باندې اخته شي او د مازدیګر مونځ ته نه پاتې شي. څوک په دې کې څه نور څه داسې خو د مازدیګر دا مونځ اکثر په دې کې پاتې شي. نو الله تعالی وفرمایل تاسو ټول مونځونه وکړئ، خاص کر مونځ د مازدیګر. نو الله دې ځای فرمایي د مازدیګر په وخت سوګند دی، ان الانسان لفی خسر، قسم دی چې انسان په تاوان کې دی، مطلق انسان په تاوان کې دی. الف لام جنسی واخلا، جنس انسان په تاوان کې دی، یا الف لام استغراقی واخلا، ټول انسانان په تاوان کې دي. جنس انسان دا په تاوان کې دی. نو الانسان کې الف لام جنسی شو، یا الانسان کې دا الف لام استغراقی دي، نو بیا به معنا شي ټول انسانان په تاوان کې دي. ټول انسانان، کاغه مسلمان دی او کاغه کافر دی، کاغه عربي دی او کاغه عجمی دی، کاغه نیک دی او کاغه بد دی، کاغه ښه دی او کاغه نیکوکار دی که بدکار دی، کاغه مسلم دی او که غیر مسلم دی، خو چې انسان دی نو الله وایي بس په تاوان کې پروت دی. نو بس دا خو چې تاوان کې شو، الله پې سوګند کوي چې تاوان کې شو، دا خو تباهي شوه. نو الله ذوالجلال ته نه استثناء وکړه، ان الانسان لفی خسر، قسم دی چې انسان په تاوان کې دی، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه انسان د تاوان نه بچ دی کوم سړي چې ایمان راړه، کوم انسان چې ایمان راړه، کاغه نارینه دی او که زنانه ده، کاغه هر عربي دی او که عجمي دی، خو چې ایمان یې راوړو نو دی د تاوان نه بچ دی. وګورئ صرف ایمان هم نه، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک د تاوان نه بچ دی چې ایمان یې راوړو او عمل یې ورسره هم نیک وکړو. صرف ایمان نه، صرف ایمان نه، ایمان چې دی راړو نو ټیک ته کمال خو دې حاصل کو او پیدا دې وشوه، خو پوره پیدا به تا تعالی کېږي محترمه چې ورسره نیک عملونه وکړي، چې نیک عملونه وکړي. ایمان دې راړو، د ایمان دپاره حفاظت دې په اعمالو صالحو سره ونه کو. ایمان دې راړو، ایمان ته دې شپول ونه کو د ګناهونو نه، د محرماتو نه او د مکروهاتو او د حرامو نه، مشتبهاتو نه، دې نه د ایمان بچ نه کو. په فرایضو ادا کولو سره دې حفاظت ونه کو او په مستحباتو واجباتو سره دې ونه کو، نو دغه ایمان به ستا کامل نشي، دی به د نه لاړ شي، سلب به شي. نو ایمان دپاره اعمال صالحه شرط دي چې ایمان دې راړه او بیا ورپسې نیک عملونه وکړي. نیک عملونه څه ته وایي قربان؟ نیک عمل څه ته وایي؟ نیک عمل پیژندل. نیک عمل محترمه ویلی شي څه ته؟ نیک عمل ویل کېږي د الله رب العزت احکاماتو ته، اوامرو د الله تعالی ته چې الله کوم حکمونه کړي دي چې دا کارونه وکړي، نواهیو د الله ذوالجلال ته چې الله تعالی حکمونه کړي چې دا کارونه مه کوئ. او دریم د دغه اوامرو او نواهیو پریکټیکلی کم تعلیم چې موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام را کړی دی، هغه تعلیم او په هغه د نبی علیه السلام په نمونه باندې ژوند تېرول دی ته اعمال صالحه ویل کېږي. عمل صالح د نبی علیه السلام زندګۍ ته ویل کېږي، د نبی علیه السلام په طریقه ژوند تېرولو ته ویل کېږي. نبی علیه السلام چې څنګه ژوند تېر کړی دی هغه شانتې ژوند تېرول دې ته چې کوم دی همدې ته اعمال صالحه ویل کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف عبادت نه دي کړي، عبادات دا نبی علیه السلام کړي دي، معاملات نبی علیه الصلاۃ والسلام کړي دي، او معیشت نبی علیه السلام کړی دی، سیاست نبی علیه السلام کړی دی، تجارت نبی علیه السلام موږ ته ښودلی دی، دارنګې زراعت ملازمت دا نبی علیه السلام موږ ته ښودلی دي، عدالت نبی علیه السلام موږ ته ښودلی دی، حکومت نبی علیه السلام کړی دی او موږ ته یې ښودلی دی. دا ټول کارونه چې په طریقه د پیغمبر وشي دې ته اعمال صالحه ویلی کېږي. که یو سړی دی
او هغه مثال د مونځ ښه پابند دی، مونځ ښه پابندی سره کوي، نفل هم ورسره کوي، تلاوت هم کوي او تسبیحات تسبیح مړوي، ښه عبادت ګزار دی، ورځ شپې خوله خوځي، د الله په ذکر باندې هم ښه پابند دی. خو دا چې د معاملات خراب دي، د ده ګټل غلط دي، د ده کاروبار غلط دی، د ده رویه غلطه ده، د ده مثال اخلاق خراب دي او د ده خوله کې پستې او ښکلې خبرې نشته، بې باکه مجلس کوي، کنزل کوي، سپور استغې کوي، رټل کوي. محترمو دا اعمال صالحه عبادات خودي، خو دا معاملات چې خراب شو بیا دی کامل نه دی. ځکه الله تعالی په قرآن کې د دې ټولو خبرو ذکر کړی دی. الله تعالی وایي غیبت مه کوه، ولا یعتب بعضکم بعضا، غیبت د بعضې نه کوي. او الله فرمایي د یو بل سپکې سپوري، یو پورې خندا یو بل پورې خندا مه کوئ، تاسو یو بل پورې خندا مه کوئ، تاسو یو بل پورې ټوکې مه کوئ. ویل لکل همزة لمزة، هلاک ته تبعی د دغه چا دپاره چې هغه مخامخ سپورې کوي یو سړي ته، ورپسې په شیشه سپور استغې کوي، خنداګانې کوي، پیښې کوي، ټوکې کوي. د چا پیښې کول چې مثال په طور یو سړی دی ګوډ دی ته هغه شانتې شکل جوړ کړي، یو سړی دی چې هغه مثال کوڼ دی ته هغه شانتې شکل جوړ کړي، ړوند دی هغه شانت شکل جوړ کړي، یا هغه شانتې یو سړي تک دی چې هغه مثال په بدل غلط دی چې هغه خپو کې فرق دی او ته هغه شانتې تلل کې، یو سړی خبرو کې هغه شانتې ته خبرې کوي. دا یو قسم بل پورې د خندا په شکل باندې داسې خبرې کول، ته محترمه دا هم الله پاک ته هم منع کړی چې دا به نه کوئ. نو چې ته دې خبرې خیال نه ساتې نو ته اعمال الصالحات کې را نه دی. ستا ګټل غلط دي، ته ګټه کې، دکانداری کې، تجارت کې، یا مثال په طور ملازمت کې، او ته دغه نوکر یې یا بل څه او ته هغه حق نه ادا کې چې کوم ستا د نوکرۍ حق دی، نو ته په اعمال صالحو کې عامل الصالحات کې را نه دی. په عامل الصالحات به ستا ال برابرېږي چې ستا ټوله زندګي د پیغمبر په طریقه باندې شي، د پیغمبر هغه خبرې ومنې، خو داسې ومنې چې لکه داسې نه چې ته پتا بوج وي، بلکې د نبي علیه الصلاة والسلام په ژوند باندې د هغه په طریقه باندې خپل ژوند تیرې، خو په طریقې د بوج نه، په داسې طریقه باندې چې د شوق او د محبت په انداز کې د نبی علیه السلام د الله حکم منې، په طریقه د پیغمبر یې منې، خو ښه په شوق سره، په محبت سره. دې ته اعمال صالحه ویل کېږي. که په تا بوج شي نو بیا هم صحیح نه ده، که په تا بوج شي نیک عمل او ته په هغې باندې لکه دا تا باندې بوج شي او ته پرې بد وګڼې، نو بیا هم هغه چا خبره ویندو ستړی او خدای ناراضه. دا زندګي محترم و دا د پابندۍ تېرول غواړي، دا په محبت سره تېرول غواړي. دې کې چې الله تعالی موږ ته او د الله پیغمبر موږ ته کومه طریقه ښودلې په هغه طریقه تېرول غواړي. نبي علیه السلام موږ ته د ژوند وړې خبرې هم ښودلې دي، غټې خبرې هم ښودلې دي. موږ ته یو طرف ته اخلاق ښودلي دي، بل طرف ته معیشت ښودلې دی، بل طرف ته سیاست ښودلې دی، بل طرف ته حکومت ښودلې دی، بل طرف ته جهاد ښودلې دی، بل طرف ته د کافرو سره څنګه طریقه به کې هغې راته هم ښود. داسې نه ده چې یو شی تا راټینګ دا ټیک ته چې بعضې کارونه دي چې هغه به ته کولی شي، بعضې کارونه دي هغه به زه کولی شم، خو د یو بل تایید به کول غواړي. یو سړی مجاهد دی جهاد کوي، بل سړی دی هغه دلته مقامي خدمت کوي، د دین خدمت کوي، د خلکو خدمت کوي، حفاظت کوي، نو دی به وایي چې د هغه کم کار کوي دا ډېر ښه کار دی، او هغه به هلته وایي چې زه خو دې کار راغلی یم خو زما د کور حفاظت پلانې کوي، نو د هغه ډېر غټ کار کوي. د یو بل تایید به کوې، ته ښه کار کوې، زه به تا ته وایم، ته ما ته وایې ته ښه کار کوې. نو دا نه چې ګنې ټول کارونه به یو سړی کوي، یو سړی وي یو عالم وي، نو هغه به مثال په طور تدریس کوي، درس به کوي، بل عالم دی هغه به تالیف کوي، بل عالم دی هغه به تبلیغ کوي، بل عالم دی هغه به تقریر کوي، بل عالم دی هغه به سیاست کوي، بل عالم دی هغه به د مجاهدینو سپه سالار جوړیږي. دا خو ټول کارونه دي، دا د دین کارونه دي. اوس یو عالم دی که دا ټول کارونه ورته حواله کړي به ټول څنګه کوي؟ خو د یو بل تایید به کول پکار یي چې پلاني مولوي صاحب زما والا کار اغستی دی، زما غاړه خلاصه په دی چې هغه هغه کار اغستی هغه کوي او د هغه هغه کار دلته زه کوم. ګنې دا ټول کارونه خو په یو مسلمان باندې خو ټول راځي،
خو ټول خو یو کس نشي کولی، خو د یو بل هغه کارونو ته هغې کې تایید کول، هغه سره موافقت کول، د هغه همدردي، هغه سره مدد کول، خدمت کول، دا به کول پکار دي. هر کار خو یو کس نشي کولی. یو سړی د بانک به وایي، بل سړی امامتي به کوي، بل سړی به د جومات خدمت کوي، بل سړی به د محلې خدمت کوي، بل سړی به بل کار کوي، بل به بل کار کوي. یو سړی ټول کارونه نشي کولی. دا ټول کارونه د دین دي، دا ټول کارونه د الله احکامات دي، دا ټول کارونه د پیغمبر موږ ته ښودلې طریقه ده. خو ټول کارونه یو کس نشي کولی. څوک به یو کار کوي، څوک به بل کار کوي، څوک به خدمت کوي. دا یو سړی به ناست یا به دعاګانې کوي، نو هغه هم دا یو کار دی دین، ځکه چې دا دعا هم د دین یو اهم جز دی. هغه به ناست یا به عبادت کوي، ورپسې به دعاګانې کوي، او مسلمانانو ته به دعا کوي، ځان ته به کوي، خپل محلې ته به کوي، کلي ته به کوي، علاقې ته به کوي، مسلمانانو ته به کوي. دا هم یو کار دی. بل سړی دی هغه به د دې محلې خدمت کوي، دا هم یو کار دی. بل سړی دی بل کار. نو د دین کارونه ډېر شعبې ډېر زیاتې دي. یو کس سر ته نشي رسولی، ډېر کسان ولا پکار دي. څوک به یو کار کوي، څوک به بل کار کوي. دا کسبونه څومره چې راغلي دي، کسبونو ته وګورئ، دا هم پیغمبرانو کړي دي. پیغمبر لوهار پاتې شوی دی. حضرت داود علیه السلام به لوهاري کوله، حضرت ادریس علیه السلام به درزیتوب کو. داسې انبیاء کرامو کسبونه هم کړي دي. نو یو کس یو کار. حواریین د حضرت عیسی علیه السلام ملګري، هغه دوبیانو د دوبیتوب کار به کو. نو داسې انبیاو کې هم د کسبونو والا راغلي دي. نو ټول کسبونه خو یو کس نشي کولی. یو کس خو زرګر او درزي او لوهار او ترکاڼ او ډاکټر او حکیم او دا هر څه خو یو کس نشي جوړېدی. او دا هر کار دا د مسلمان او د انسانانو خدمت دی، د مخلوق د الله خدمت دی. څوک به یو خدمت کوي، څوک به بل خدمت کوي. به هر حال مختصره خبره دا ده چې عامل الصالحات دا چاته ویل کېږي چې خپله زندگی د پیغمبر په طریقه باندې د محبت په انداز کې جوړه کړي. داسې نه چې تا سټ ورته ماتي. یو حکم منل وي، خو داسې منل وي چې تا ته مشر یو خبره وکړي، پلاني راته وایي ها بابا یا ها کاکا، او هغه تا ته وایي چې ته وکړه لاړ شه دې پلاني ځای ته او دا پلانی کار وکړه، تو ته ښځه ځم. هغه ته بیا ووایي یو ساعت پس، نو ته داسې روغونې پاسې او سټ وګورې وایي ځم که نه. نو هغه وایي ته خو زما په دې خبره هسې مړ شوې. نو که ته هغه کار ووم کېږي ودې کو، بېشکه ودې کو، صحیح دې وکړو، خو هغه خوشحالي هغه مشر ته حاصله نه شوه کومه چې داسې وه چې تا ته یې پاسه پلاني ته وایي جي اراده ویې کړه جي ولې خدمت اته ورته دا پلانې کار کوي، بس دکه دې لړم جي، بس یو منټ کې راځم ښه بس ته روان شوې. نو هماغه خبره ده، خو چې دا یو شان دې ومنله د هغې یو، نو هغې باندې هغه مشر خوشحاله نه شو. دا بل شان وه، نو په هغې باندې خوشحاله شو. دغه شان الله ذوالجلال د منافقانو ذکر چې کوي، دا قامو للصلاة قامو کسالا، دی چې مونځ ته پاسي نو دی سس پس ناراض پاسي. مونځ کوي، اودس کوي، جامې پاکي، بدن پاک، مخ قبلې ته ښه صحیح پابندۍ سره پیغمبر پسې ولاړ دي، مسجد نبوي کې ولاړ دي. الله پاک کوئی کافر دی، منافق دی. ولې الله وی علامې دا ده چې دی مونځ کوي نو دی ناراض دی. نو چې الله پاک حکم مني او مونځ د تاواز شو راځي، نو خو راځه که نه، سم راځه، په شوق راځه، په محبت سره راځه. د الله حکم منل خو د محبت په انداز کې دې ته عبادت ویل کېږي. هغه حکم که د هر څه متعلق وي، که هغه د تجارت متعلق وي، که هغه د زراعت متعلق وي، که هغه د حکومت متعلق وي، او که هغه د ملازمت او د سیاست متعلق وي، خو چې الله رب العزت کوم حکم کړی دی او د هغې حکم پریکټیکلي طریقه تا ته پیغمبر کومه ښودلې ده، اکه د الله حکم په هغه طریقه د پیغمبر باندې منل دې ته عمل صالحه ویل کېږي. او که د الله حکم ومنې خو چې په طریقه د پیغمبر نه، نو بیا عبادت نشو. او که د الله حکم ونه منې نو عبادت نشو. ولې منو خو طریقه د خپله اختیار کړه، بیا عبادت نشه. الله تعالی حکم کړی دی اقیم الصلاة، مونځ وکئ. ته وایې ښه جي پس راپاسې د مونځ ته ودرېدې، خو خپله طریقه کوي. ته وایې دا رکوع خدای ته سر کته کول دي وار که د یو رکعت کې 2 ځله سر کته کوم چې ډېر ثواب مې وشي. ته وایې دا سجده خو الله ته په ځمکه سر کې ښودل دي وار که چې 3 ځله سر کېدم په یو رکعت کې 3 سجدې وکړي.
یا ته وایي چې 2 ځله سر ږدم 1 ځل به کېدم خیر ښه اوږده به وکړم یو سجده دې وکړه نو که یو دې وکړه نو د پیغمبر د طریقې نه خلاف حکم دې ومنه خو طریقه دې اختیار نه کړه د پیغمبر حکم دې ومنه یو سجده دې وکړه نو حکم دې ومنه خو 2 دې ونه کړې نو پیغمبر دې ونه منل حکم دې ومنه سجدې دې وکړې خو د 2 په ځای تا 3 وکړې نو طریقه دې د پیغمبر ونه کړه بس کار دې روان کړه نو محترمو وعاملو الصالحات چې الله فرمایي چې هغه خلک دغه نه بچ چې چا نیک عملونه وکړل نیک عمل څه ته وایي د الله حکم د الله تعالی د حکم منل په طریقه د پیغمبر او د پیغمبر طریقه داسې طریقه چې د پیغمبر خبره ډیر په محبت سره منل ډیر په مینې سره منل او د هغې په مینه او په محبت سره د منلو هغې معیار او د هغې بیا موږ ته صحابه کرامو ښودلی دی یو صحابي چې د نبي اسلام کومه اتباع کړې ده کومه محبت یې ورسره کړې دی کومه مینه یې ورسره کړې ده نو محترمه هغه ځان له یو لوی سبق پکې پروت دی دغه وجه نبي اسلام فرمایي اصحابي کالنجوم زما صحابه په شان ته د ستورو دي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم چې تاسو کم پسې روان شئ نو لار به ومومئ ځای ته به ورسیږئ حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه دا د نبی اسلام په صحابو کې یو ډیر د اوچتې پایې صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام د یو جهاد نه واپس راته را روان دی مکې معظمې ته را نږدې شه راورسېد خانه کعبې سره په ګاونډ کې نږدې دغه ځای ته راورسېد پړاو یې واچو او نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکوي بانګ ووایئ چې مونځ وکړو د مونځ ټایم دی مؤذن بانګ شروع کړو بانګ یې ووی ماشومان دي چې داسې ویې کتل چې دا خو ډېر ګڼ خلک دی دی خو لا بل شان کار کوي بانګ چېرته نه یې ولیدلی نو ماشومان ورته په تماشه و ماشومان په تماشه دي بانګ وویلی شو په دې ماشومانو کې یو ماشوم دی هغه وایي هغه را پاسې دی ته ویې وار که زم هغه شانتې چل کوم نو هغه د هغه مؤذن هغه پیښې شروع کړې هغه شانتې بانګ یې شروع کړ پیښې یې کولې ماشوم دی لوی نه دی ماشوم دی لبې کولې ماشومانو چې بانګ یې ولیده دی دا مونځ او دا طریقې ولیده نو هغه ویې وار که زم درسره هغه شانتې چل کوم کله کله موږ دلته موس کوو مثال دا ماشومان چې هسې وګورو ډېر ماشومي ته چا سره راغلی جومات کې شاته ناست نو چې امام دی په مخ کې زه ووایم الله اکبر نو هغه هم شاته وایي الله اکبر نو چې زه هم سمع الله لمن حمده نو هغه هم هغه خپله ژبه کې ووایي نو هغه خدا نه عبادت کوي نه تلاوت کوي نه ذکر کوي خو هغه له خوند ورکوي وار که زه دا شانتې چل کوم نو هغه یا ماشوم دی مور سره خوا کې په جانماز باندې ولاړي چې مور موس کوي هغه ورسره موس کوي هغه شانتې سر کته کي هغه شانتې رکوع کي هغه شان سجده وکړي پیښې کوي او موز نه کوي پیښې کوي نو دغه ماشوم چې و نو د پیښې کولې نو چې بانګ یې ووی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وی دا ماشومان را ټینګ کوي چې صحابه داسې ور روان شو هغه یې مخه کړه ماشومانو منډې کړې چې بس دی خو جوړې موږ رانیسي اوس به راله سزا راکوي موږ پیښې وکړې که نه مخې کړه یو خوا بل خوا لړل تس نس شو حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه دا ماشوم بچی دی دا بانګ دا پیښې عمده کړې وي دی یې راټینګ کړو چې راوینیسه رایې وسته نبي علیه السلام خواته هغه کېنو ځان سره ورته وایي ښه دا تا څه کول دی غلی دی کش نه کوي وایي تا څنګه چل کو کش نه کوي ورته وایي پرېږدم دی نه ماشوم چې خلک داسې راونیسي او خوشطبي ورسره کوي لبې ورسره کوي خوند او مزت یې اخلي نو داسې خبرې ورسره کوي که نه وایي اوس دې چېرته پرېږدم او اوس خو به دا وارکه زه به تا سره پوه شم وارکه زه به تا ووم زه به تا دا او شا به چې څنګه چل لیکو هغسې به کېږدې نه دې پرېږدم ابو محذور رضی الله عنه ورته وایي خیر عزیزه ته هغسې وام خو ما پرېږده نبی علیه السلام ورته وایي هله به دې پرېږدم چې هغه شانتې بانګ ووایي چې څنګه دې مخکې دې خپلو ملګرو ته دې وي هغه شانتې بانګ ووایي بیا به دې پرېږدم ابو محذوره رضی الله عنه ماشوم بچی دی
غوږو کې ګوتې ورکړې. اذان یې شروع کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ناست دی او دی بانګ وایي چې وایي که نه وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خو چې کله دا کلمه ووایي چې اشهد ان محمد رسول الله بس د نبی علیہ السلام محبت سمدستی دې زړه ته وردننه شو. د روسه پورې یې د نبی علیہ السلام په پیغمبرای باندې چې کوم شهادت کې د هغې پورې خندا کوله او یا چې نبی علیہ السلام خواته راغی او بانګ یې شروع کو. د دې وجې بانګ شروع کو چې هسې خو مې نه پرېږدي خو چې بانګ ووام نو زر به مې پرېږدي. نو چې کله بانګ شروع کړ اشهد ان محمد رسول الله خو چې دا کلمې وي د امام الانبیاء سردار مدینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زړه ته اکدم وردننه شو. او ماشوم بچی دی ډېر ماشوم بچی دی او په نبی علیہ السلام باندې مین شو. هغه بانګ سر تک بیا هم ناست دی. نبی علیہ السلام ورته وایي زه بچیه که نه زه اوس ځه. ورته وایي چېرته لاړ شم؟ ورته وایي کوم پله چې تلې نو پله لاړ شه. ورته وایي نه جي کم پله چې ته ځې نو زه به هغه طرف ته ځم. بس د نن نه پس خو په خپل سمې نه ګرځېږم زه به تا سره یمه. هغه ابو محذوره رضی الله تعالی عنه ایمان راوړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په تحفه کې د خانه کعبې مبارکې اذان خانه والا کړه. ځه بانګونه وایه. بانګ دې وي بانګ به وایې. محترمو د محبت په انداز کې یو کلمې سره سړی کمال ته رسیږي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو په یو کلمې سره کمال ته رسیږي. خو که چېرې د منلو په انداز کې وه او د دغه په انداز کې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارمان چې خدای پاک پکې کم صفات اچولی وو کم کمالات پکې اچولی وو د امت دپاره چې هغه څنګه یو مخلص ډاکټر او حکیم وو او نبض شناسو چې د دې ټول امت تر قیامته پورې راتلونکي څومره مخلوق ته نبي علیہ السلام ولا په دې نبض ګوتې ایښې وې چې زما امتي دپاره څه مناسب دي څه نامناسب دي. چېرې داسې نه دي کړي چې موږ دپاره یو شی مناسب نه دی او نبي علیہ السلام په موږ شته کړی دی. موږ دپاره یو شی مناسب دی او نبي علیہ السلام ته موږ منې کړي یو. داسې چېرې نبي علیہ السلام نه دي کړي. داسې چېرې نه دي کړي. فطري دین دی د نبي علیہ السلام راوړی دین. دا د فطري دین دی د فطرت سره مناسب موافق دین دی. داسې ښکلی دین نبي علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته راوړه. داسې ښکلې طریقې موږ ته پرېښوده. ارمان چې موږ د اغیارو طریقې اختیار کړې موږ د دشمنانو طریقې اختیار کړې د خپل خوږ پیغمبر د محبوب پیغمبر او موږ سره ډېر زیات مینهناک او په موږ باندې مهربان او رؤوف الرحیم ورته الله فرمایلی دي. او داسې پیغمبر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین د تمام امت دپاره تمام مخلوق دپاره د صرف انسانانو لپاره نه د تمام مخلوق دپاره الله وایي ما رحمت ولیږلې. دومره مهربان حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې یو ډېر لوی مقرب صحابي دی. معصوم دی. یو پیرې ته یو قافله را روانه وه او دا زید بن حارثه د مور په غېږ کې دی او په دې قافله کې دی. هغه قافلې ته څه هغه مخې ته شو ډاکوان ورته مخې ته شو قافلې لوټ کړه. هغې کې چې څه و چا سره هغه هر څه یې ترېنه واغستل او په هغې کې هغه یو ډاکو داسې مو چې دا ماشوم یې د دې مور د غېږې نه راښکه او دې یې واغسته. وی دې به ځان له غلام کم چې راوسته ډاکوانو هغه ماشوم چې واغسته نو هغه نور سامان مال خو تقسیم شو. دا ماشوم پکې د یو ډاکو په دغه کې ورسېد. هغه دا ماشوم راوسته په خانه مکې معظمې ته دلته کې په چا باندې خرڅ کړ. وی دا غلام دی. غلام نو خو بس غلام شو په قیمت یې خرڅ کړ
ماشوم چې چاته میلاو شي او د چا ماشومان نه وي نو هغه بنده ته ډېر احساس کېږي نو هغه وایي چې زه دا ماشوم د کمې راولم. د حاجي صاحب خدای دې مغفور مرحوم وګرځوي چې اوس وفات شو صالح محمد حاجي صاحب خبر رامخته شوه. یو خبره یې کړې وه زمونږ ورور ته، زمونږ یو ماشوم بیمار وراره نو هغه تپوس له دی راغی نو تپوس خو یې وکړو خو داسې خفه و جړل غونته کې ده ورته ویل حاجي صاحب خفه کېږه ماشوم اوس ښه دی د خیره ډاکټر لم بوتلی او دوایي ورکړې ده الحمدلله فرق یې شوی نه دې باندې نه یم خفه خو هسې زما یو خبرې ته خیال شو چې ستا خو ماشوم شته نو په اوږې واچې نو ډاکټر لی خو وړې که نه نو که زما داسې یو ماشوم وی چې ما هم ډاکټر له وړی نو څومره به یې خوند کړی وی. دا خبره ما ته د هغه ډېره مخې ته کېږي خو دا دنیا د ارمانونو د پوره کېدو ځای دی نه نو د چا یو ارمان په دې سینه باندې پاتې شي د چا بل پاتې شي الله دې ورته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. یو ډېر نیک انسان و موږ سره دې روژه کې ډېره په ښه پابندۍ سره ترجمه کړې وه ډېره سخته یې کړه. بهرحال دا ماشوم چې چا لاس له دغه شي که نه چې چا ماشومان نی نو هغه بیا ګرځي یو ځای بل ځای ګوري وایي که چېرې څوک داسې چې وایي چې زه ماشوم در کوم حالانکې پردی بچی نه خپلېږي هغه خپل بچی نه کېږي خو د دې وایي زه په هغې باندې به مې هم سود وشي. نو دغه ماشوم چې دی ډاکو راوسته نو په مکه کې په چا باندې خرڅ کړ او هغې سړي بیا حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی باندې خرڅ کړ. حضرت خدیجې بیبي سره هغه ماشوم را لږ ښه لوی شو او دغه دوران کې د خدیجې بیبي نکاح وشوه د نبي علیه الصلاة والسلام سره واده وشو. خدیجې بیبي نبي علیه السلام باندې ځان قربان کړی دی ټول مال یې وله ورکړی دی. الله ذوالجلال ورته قرآن کې فرمایي الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فاغنا. محبوبه ته غریب نه وي ته عاجز نه وي ته بېوسه بېبسه نه وي فاغنا نو تعالی تمام مالدار کړې د خدیجې بیبي په مال سره ستا هېڅ وس نه و ته یتیم وې ته بېوسه وې تا سره پیسه نه وه نو د خدیجې بیبي مال مې درکړ نو ته مې په هغې باندې مالدار وګرځولې. نو خدیجې بیبي چې څومره مال و بس هغه امام الانبیا ته په یو ځل ورکړ هغې وپېژنده چې دا خو ډېر لوی شخصیت دی دا خو پیغمبر دی نو خپل مال یې ځان یې تم قربان کړ مال یې تم قربان کړ او نبی علیه السلام سره ته خدیجې بیبي کوم محبت کړی دی محترمو کله کله به نبی علیه السلام یادول د نبی علیه السلام د خدیجې بیبي په موجودګۍ کې بل واده هم نه و کړی. مور بیبي خدیجه بیبي چې تر کومې ژوندی وه نبي علیه السلام بل واده نه و کړی 11 ودونه یې کړي دي خو د خدیجې بیبي د وفات نه پس ته یې نور ودونه کړي او د نبي علیه السلام 8 بچي وو 4 نارینه اولاد او 4 زنانه 7 بچي یې د دې خدیجې بیبي نه شوي دي. یو حضرت ابراهیم سے بچی چې دی نو دا د ماری قبطیې رضی الله عنها نه پیدا شوی دی نور ټول بچي چې دا د فاطمه بیبي هم د خدیجې بیبي لور وه حالانکې دې سره چې واده کو دا د 40 کالو وه ډاکټري او طبي دغه دا دی چې وایي 40-45 زنانه ورسي دې بچي بس شي خو بس الله ذوالجلال چې ورکول نو هغه د 40 کالو وه او هغې نه وروسته الله پاک 7 بچي ورکړي دي. او نبی علیه السلام سره دومره محبت کړی دی. یو روایت کې راځي خپله مې کتاب کې موندلی دی یو مولوي صاحب استاد هغې د خولې مې خپل استاد اورېدلی چې کله وفات شوه خدیجې بیبي هغه قبر مبارک چې تاسو څوک تلي لیدلي به یې څوک نه تلي الله دې بوځي خدای پاک دې موږ ته د خپل در کولاو کړي موږ ته دروازې بندې کړې نو
او دا زمونږ د اعمالو وجه ده چې مخلوق دې حد ته ورسېږي نو الله ذوالجلال چې خفه شي نو خدای پاک له دغه ټول هر څه د الله په اختیار کې دي الله تعالی سره تمام اسمانونو او د ځمکو د ټول مخلوق ریموټ د ریموټ چې کوم څه کوي نو کولی شي الله تعالی فإن الله على كل شيء قدیر په هر څه باندې قادر دی دغه خانقاه مبارکه د تمامې دنیا مرجع ده خو چې خدای پاک بنده کړه نو څوک دې کولاو کیږي دروازې بندې شوې نو هغه خدیجه بیبي دا مسجد جن طرف ته چې ځي نو هغه ځای کې جنت المعلا په هغې کې خدیجې بیبي قبر مبارک دی پخوا به ورته خلک نږدې هم پرېښودي یو ځل موږ تلي وو اول نو روزې دا قبر مبارک خوا ته تلي وو پرېښودي اوس خو نه پرېږدي لرې نه هم لیدی شي چې دې ځای ته خدیجه بیبي قبر ته وړله جنازه تلله نبي علیه السلام ورسره دی چې هلته کې قبر ته ورسوله او په قبر کې کوزه کړه طریقه دا ده د اسلام د نبي علیه السلام چې د مړي مخ په قبلې طرف ته واړئ بلکې فقها لیکي چې ټول مړی که داسې مخ په قبله باندې داسې کوږ کړی شي نو ډېر بهتر دی صرف مخ اړول هم دي خو که ټول مړی سراسر داسې په ترس باندې معمولي او قبلې طرف ته واړولی شي نو ډېره بهتره ده نو د حضرت خدیجې بیبي مخ قبلې ته نه اوړی صحابه ورته وایي د الله حبیبه د مور بیبي مخ قبلې طرف ته نه اوړي خانقاه مبارکې طرف ته نه اوړي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وی تاسو پې تباهی سمې کوي او دې مخ زما نه پټ کوي چې څو پورې زه دې ځای ولاړ یم نو دې مخ پله نه اوړي دا به ما پله وي دا به الا پله اوړي چې زه دې نه پناه شم یو طرف ته شم نو بیا مخ په خپله قبلې ته واوړي دې ته ویلی شي محبت قبر سره چې سړی دې پله اپل لحت یو ته دې پله ولاړ نو قبلې نه دې بل طرف ته به یې که نه نو هغې خود داسې و وی چې تبای پې کېده یو خاره پې واوړي دا په خپله قبلې ته واوړي نو محترمه هغه ماشوم خدیجې بیبي باندې خرڅ شو خدیجې رضی الله تعالی عنها خو خپل ټول مال نبي علیه السلام له ورکړی و نو هغه ماشوم هم نبي علیه السلام له ورکوي دا زما طرف نه تا ته یو تحفه ده دا ستا غلام شو غلام په چا د غلام مینه په چا کول دا ډېر لویه مینه وه لکه دې وخت کې چې ته چاله په سارو کې یو قیمتي میخه ورکړې چې دا زما طرف نه تا ته تحفه شو ته به څومره خوشحاله هغه وخت کې غلام ډېر قیمتي شی و نو چې هغې وله ورکه نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه دغه زید ابن حارث دغه زید صاحب دی چې دا هغه ماشوم دی نبي علیه الصلاة والسلام ځان سره کړ دا زید صاحب چې کله هغه ډاکوانو د مور نه وشوکو او پلار مور یې واپس بیا کلي ته تلې ده او پلار یې خبر شو نو هغه ډېر زیات خفه و او ده پسې به یې ژړل خو سم به یې ژړل لویې غزلې به یې ورپسې وي اشعار به یې وي بچیا چې نور پرېوځي نو ته مې مخې ته یې بچیا چې نور خیږي نو ته مې مخې ته یې بچیا چې باران شي نو خلک باران ته ګوري خوشحالېږي او زما ته مخې ته یې بچیا چې سیلای شي ته مې مخې ته یې چې ته به کم ځای بچې ډېر زیات په یادو اولاد خوږ دی او داسې ماشوم چې د غېږې نه وشو کېږي او ژوندی څوک وتښتئ ته خپله سوچ وکړه ډېر زیات ورپسې پریشان و پته نه لګېږي چې ماشوم چېرته دی څه موده چې تېره شوه مکې معظمې ته قافله راغلې ده او په دغه قافله کې د دغه کلي خلک هم دی هغه چې دا ماشوم ولیدو شک یې شوی یاره دا ماشوم خو هغه ماشوم دی دی خو لوی شوی دی بې شکه خو شکل شب او دغې دغه پلاني په شان جوړ بچی ته د کم ځای او ته یې پته نشته
ستا پلار څوک دی پته نشته نو ستا بس شکې شه واپس تړل پلار ته وله وی یاره په مکه معظمه کې بنو هاشم کې یو سړی د محمد نومې دی صلی الله علیه وسلم هغه سره ستا هغه بچی شته ته لاړ شه معلومات یې وکړه هغه به وي هغه چې پوه خبر شه ډېر خوشحاله شه خپل رور ځان سره کړي ماشوم تره دی او خپل هغه مشه راغی دلته مکې ته راغی نبي علیه الصلاة وسلام ته مخې ته کېناست او د نبي علیه السلام چې کوم د هغې ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شو دا خو ډېر قیمتي انسان دی او ورته وایي چې ستاسو خاندان ډېر اوچت دی تاسو مهمن نواز خلک یئ تاسو دردمندو سره مدد کوئ تاسو د خلکو خیرخوا یئ تاسو د خانه کعبې خادمان یئ تاسو حاجیانو ته اوبه ورکوئ د نبي علیه الصلاة وسلام هغه صفات یې بیانول او زه راغلی یم او زما بچی دی او تاسو سره دی که هغه مال راکړه نبي علیه السلام ورته وایي ښه ستا بچی دی وی ما سره دی وی او جي تاسو سره دی وی ښه وی راوغواړئ ته زید صاحب یې راوغوښته ورته یې بچی دا پیژنئ د خدای قدرت دی او تاسو خپل هم تجربه به کړي یو پردی ماشوم دی او ته ورسره هفته 10 ورځې 20 ورځې دغه وکړه نو هغه تا ته د پلار په نظر نه ګوري او خپل پلار دی هغه به دا ماشوم لیدلی هم نی او چې سعودي نه او د بل ځای نه راشي یو وخت غېږ کې والي بل وخت والي قدرتي بس هغه ماشوم وایي دا زما ابو دی د دې پلار او د مور خپل یو بوی وي چا په دې بچي باندې ډېر خوږ لګېږي او د دې بچي خپل یو بوی دی چا په دې مور او پلار ډېر خوږ لګېږي هغه د بچي هغه سخاب او سوړ بوی په نورو خلکو بد لګېږي خو په خپله مور باندې هغه ډېر خوږ لګېږي په خپل پلار باندې هغه ډېر خوږ لګېږي چې دې ماشوم دی بابا ته دې سړي ته وکتل وی جي دا خو جوړې زما پلار دی او د یو بچی زه ستا ابو یم دا ستا تره دی ته زموږ نه روک شوی او اوس راته پته وه موږ درپسې راغلي یو نبي علیه السلام ورته وفرمیل وی بس که دی تاسو سره ځي نو ده باندې څه پابندي نشته هغه ورته یې موږ ځان سره پیسې راوړي دي چې دی تاسو په څه قیمت ماله راکوئ زه به یې درنه اخلم لکه تاسو غلامای په شکل اغوستی په پیسو مو اغوستی دی ما ته منظور ده زه یې درنه په قیمت اخلم خو ماله خپل بچی راکړه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا بچی دی که چېرې تا سره ځي 1 روپۍ به درنه نه اخلم 1 درم دینار به نه الم خاص د الله په نامه به در کوم او که دی تا سره نه ځي بالفرض نو په زور باندې زه داسې نشم کولی چې ځان نه په زور وشو کوم او تا سره یې کړم دغه بچی دی بس تپوس ته وکړه چې چا سره ځي نو هغه سره دې لاړ شي هغه ته وایي بچی زه د ابو یم پلار دی یم او زه تا پسې ډېر زیات خفه وم او ته ماله خدای راکړې نو امي به دې هم ډېره خوشحاله شي او راځه ما سره زه به هم ډېر خوشحاله شم هغه داسې یو ساعت یو نظر نبي علیه السلام ته وکړي د بل نظر داسې هغه خپل ابو ته وکړي داسې په ځای ولاړ دی بیا داسې وګوري انو بیا داسې وګوري انو بیا داسې وګوري انو بیا داسې وګوري څو ځلې داسې وکتل کله یو مخ ته وګوري کله بل مخ ته وګوري او بس داسې روغونې روان شو نبي علیه الصلاة وسلام له لړو په غېږ کې ورته کېناست وایي زما دا ابو دی زه به ده سره یم زه پوه یم په دې چې دا زما پلار دی خو زه دلته خوشحاله یم خو ما مه بوځه ما بس دلته پرېږده نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل وی په زور زه ځان نه نشم جدا کولی ستا بچی دی تا ولیدو بیا راځئ بیا راځئ ټول راشئ مور راشئ ټول راشئ وینه یی دلته که بوځئ یې پابندي نشته خدای خفه کوئ ما هغه ته یې که چېرې دی ما بوځي په زور باندې زه خفه کېږم بس زه به دلته یم نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل وی زید زما بچی دی
د دغې نه وروستو د زید صاحب زید ته به د زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم زید د محمد علیه السلام زوی دی مشهور په دې باندې چې دا د نبی علیه السلام زوی دی او دې ته به متبنا وي په عربی کې موپاله بیټا چې ورته وایي دا زما او پښتو کې ورته بالکې وایي پردی زوی په زوی سره نیول دې ته پښتو کې بالکې وایي موپاله بیټا د خولې زوی چې چاته وایي عربي کې ورته متبنا وایي نبی او دا هغه وخت کې چې چا به پردی زوی په زوی سره ونیسو نو دا به زوی و د ده ښځه به مثال کونډه شوه یا څه نو هغې سره به نکاح نه کېده وی دا خونګور ده بیا هغې نه وروسته الله وروسته احکامات را نازل کړل چې په خوله باندې پردی زوی نه زوی کېږي د ده وراثت دغه خپل پلار نه دی د پلار بچی حسابېږي خو بهرحال واحد زید دی چې د محبت انداز نبی علیه السلام دومره حد ته رسېدلی و چې د نبی علیه السلام صحابه 1,25,000 کم و زیات په دې کې واحد حضرت زید صاحب دی چې د نوم په قرآن کې هم راغلی دی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها زید دی هغه کم صحابي دی چې په قرآن کې نوم راغلی دی هغه ابوبکر نه دی هغه عمر نه دی عثمان نه دی علي نه دی رضوان الله عنهم اجمعین لوی لوی صحابه د لوی لوی درجې والا واحد حضرت زید صاحب دی چې د نوم په قرآن کې راغلی دی ځکه چې د نبی علیه السلام سره په ماشوموالي کې ډېر لوی محبت کړو نو محترمو د نبی علیه السلام په طریقه باندې به عمل کوو خو د محبت په انداز کې سټ به نه ګرو چې نبی علیه السلام راته کومه لار ښودلې ده الله تعالی راته کوم احکامات نازل کړي دي او د هغې موږ ته نبی علیه السلام کومه لار ښودلې ده په هغې به عمل کول پکاري او ښه په محبت سره به کول پکاري ښه په مینې سره به کول پکاري الله دې موږ ته د خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي او خدای پاک دې موږ د نبی علیه السلام د نبی علیه السلام سره د بغض بنیتیا او د عداوت نه وساتي د صحابو سره بغض بنیتیا او د عداوت نه وساتي د نبی علیه السلام سره محبت کامیابی ده الله تعالی فرمایي په قرآن کې فرمایي چې چا د من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د نبی علیه السلام خبره ومنله بس الله وایي زما یې ومنله چې ده دې ومنله زما دې ومنله چې د خبره دې ومنله الله وایي بس زما دې ومنله الله ذوالجلال موږ ته د خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي صحابه ورسره داسې محبت کړی دی محترمو زناورو ورسره کړی دی زناورو ورسره کړی دی یي داسې دغه چرنده او پرنده ورسره کړی دی مارغان ورسره کړی دی د ځنګل زناور ورسره کړی د ونو بوټو ورسره کړی دی علي صاحب فرمایي ما ته اوس هم یاد دي هغه ګټې چې نبي علیه الصلاة وسلام به تېرېده هغوی به پرې سلام کو نو ما ته اوس هم هغه یاد ده کاڼو ګیټو ورسره محبت کړی دی او دا محبت یې ځکه کړی دی چې د هغه سره محبت د الله سره محبت دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله وی پیغمبره که ستا تابعداري یې وکړه بس ما یې وکړه ما سره څوک مینه کوي نو ستا خبره دې ومني الله دې موږ ته خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي محترمو چې موږ ګټل کوو که موږ سټل کوو که موږ تجارت کوو دکانداري کوو زراعت ملازمت سیاست کوو غم کوو خادي کوو نو موږ له پکار دی چې موږ د هغې طریقه وګورو چې زموږ اسلام موږ ته خپل پیغمبر په دې باره کې څنګه لار ښودلې ده څه طریقې ښودلې ده چې په هغې باندې پابند شو دا زموږ د کامیابۍ راز دی الله دې موږ ته خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کړي نو الله وفرمیل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ټول خلک تاوان کې ده خو چې کومو خلکو ایمان راړو نیک عمل یې وکړو او نیک عمل دکې ته ویلی شي د الله احکامات منل په طریقه د پیغمبر باندې نو الله ذوالجلال فرمایي چې دا خلک د تاوان نه بچ دي دا دنیا کې هم کامیاب دي او آخرت کې هم کامیاب دي دومره ښکلې ښکلې خبرې یو حدیث مې رامخې ته شو ډېر اوږد دی دغه بیا ووایم انشاءالله راتلونکي جمعې تک خیر انشاءالله وایم بارته چې نبي علیه السلام موږ ته دې وخت کې چې دا موږ خرابېږو دا رنګ په رنګ دا بیماری راځي وبا راله دا ولې راځي موږ ته ویلي دي چې که تاسو کې دا چلو شو نو بیا به داسې چل کېږي داسې به نه کوئ که مو وکړو نو داسې به کېږي که دا کار مو وکړه داسې به کېږي که دا مو وکړه داسې به کېږي نو دا یې موږ ته ښودلي دي
داسې یو نبس شناس، داسې یو حکیم، داسې یو رحمت للعالمین، دا یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی چې الله موږ ته را نصیب کړی دی. شاه منصور باباجي به یو مصره کول، هغه به وی څوک یې دیدن پسې ړندېږي او څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نه. ما دې خلک داسې و چې د نبي علیه الصلاة لوی لوی انبیا، موسی علیه السلام باندې پیغمبر وي بیا خدایا که ما ته د نبي علیه الصلاة والسلام د امت دا شرافت را نصیب کړی وي چې زه د هغه امتي وی نو څومره به ښه وم. لوی لوی پیغمبرانو داسې ویلي دي او بعضې داسې لکه موږ چې موږ یې د کټه غورځوو، موږ ته الله پاک را نصیب کړی دی او موږ یې نه منو، موږ په هغه طریقه نه ځو. نو موږ ته الله تعالی ګوره دا شرافت را نصیب کړی دی د نبي علیه السلام په امتیانو کې. او ګوره د موږ په باره کې نبي علیه السلام وایي یا زما وروڼه دي. صحابه ورته وایي جي موږ ستا وروڼه نه یو؟ وایي نه تاسو زما ملګري یئ. وروستو زه یې نه یم لیدلی، زه یې نه یم لیدلی او په ما ایمان دی، زما باندې سر قربانوي به، زما په ناموس باندې به سر ورکوي، هغه زما وروڼه دي. نو موږ ته یې وروڼه ویلي دي. خدای دې موږ ته د پیغمبر په ناموس د سر د کټ کولو توفیق راکړي. او شته داسې خلک چې نبي علیه السلام په ناموس باندې خپل سر هم ور قرباني کوي. الله دې موږ ته نبي علیه السلام اتباع او محبت را نصیب کړي. محترم یو دعا وکړئ چې مې زموږ د چم کې دا مسلسل څو غمونه وشو، خاص کر په دې ډاکټر صاحب دی او ډاکټر واس خان دی باندې خو مسلسل څو غمونه راغله او داسې غمونه چې سړي ملا ماتوي. مور، پلار، ورور، خوریی، دا ډېر سخت موږ په ایمان دی په مرګ باندې راځي به دا به په ټولو راځي، خو د انسان کمزور دی، دا برداشت کول ډېر ګران دي. دعا وکړئ اجتماعي، الله ذوالجلاله دا څومره خلک چې د جمع کې را شریک شوی دی د دې ټولو شریعت موافق حاجتونه برابر کړي. ډېر ملګري زموږ داسې دي چې زموږ دا درس اوري د دنیا په ګوټ ګوټ کې موږ ته په انتظار وي او هغې نه وروستو بیا خامخا موږ ته واپسي جوابونه هم رالیږي. هغوی د دعاګانو په انتظار دي. هر څوک چې دي، هر ځای چې دي، الله ذوالجلاله ته خوشحاله ولري او ته کامیاب او کامران ولري. څومره چې مسافر دی خدای په خپل سفر کې خوشحاله کړي او حلال مال رزق ورته ډېر ورکړي، الله کامیابي ورته ورکړي. جولای ډکې کې د حلال مال نه خپل وطن باندې ټولو مسافرو د حلال رزق اسباب برابر کړي. سالم احمد اجي صاحب ته دعا وکړئ چې الله یې مغفور مرحوم وګرځوي، الله ته په قبر انوارات نازل کړي او د هغه په جدایۍ سره د وروڼو خویندو ته کور والا ته چې کوم دک صدمه رسېدلې ده الله ته ورته د صبر توفیق ورکړي او د دې پړونو مرهم پټای ولګي. دا بله زنانه ده نظیب تی کور والا، الله مغفور مرحوم یې کړي او پسمندو ته بچو ته صبر جمیل ورکړي. زموږ دې کلي کې ډېر غمونه وشو په دې لږ وخت کې، الله ټولو ته مغفرت وکړي، ټولو ته بخښنه وکړي او خدای موږ ته هم د ځنکدن د قبر حشر سخت اسانه کړي. دا منزل موږ ته مخې ته را روان دی، موږ ور روان یو، الله ته راته سخت منزل آسان کړي، د رحم کرم معامله را سره وکړي، حیا د عزت زندګي موږ ته راکړي، د بې حیا بې عزتۍ نه مو وساتې. خاص کر زموږ میندې خویندې زنانه څومره چې دي الله په خپلو کورونو کې غفیفات او پاک دامنې وساتې. الله دا څومره جمع ده، دومره مخلوق چې راغلی دی، الله د دې ټولو په دې زړونو کې چې څه حاجتونه ارمانونه دي خدای هغې باندې ته عالم او په پوره کولو یې ښه قادر یې. الله د ټولو د شریعت موافق حاجتونه د خپلو خزانو د خیر او د رحمت نه برابر کړي. دا کال نن شروع شه خدایه، دا کال موږ سره برکتي کړي. خدای پاکه په دې کې وسخت او فراخي راولې او د ملک نه دا وبا ختمه کړي. خدای پاکه په دې ملک چې کومه درنه پرته دا درنه لرې کړي. خدای پاکه موږ توبه طایب کې په خپلو ګناهونو پیمانه کې او د نورو ګناهونو توفیق قدرت مرا نصیب کړي. الله زموږ د ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.